او پدې کې د شک او د شبهه چاته څه گنجائش پاتې نشي او دا خلق سبا د الله سبحانه و تعالی دربار کې څه عذر پېښ نه کړي. نو د توحید مسله قرآن خپل بار بار بیانوي. د اشاعت توحید و سنت په عالمانو کې یو عالم شیخ القرآن مولانا غلام الله خان رحمت الله علیه هغه به د توحید د الله سبحانه و تعالی خپل مسله ده. دا الله ډیر په شوق او ډیر په ناشنا انداز سره د قوم ته بیانوي. نو یو وجه ورکه دا ده. دویم دا چې داسې خلک وو چې د هغې ذهنونه شیطان د غیر الله د مینې نه متاثره کړي. نو الله سبحانه وتعالی د هغې د ذهنونو د ازالې دپاره په توحید هم دلایل وایي. دریم دی کې دام یو خبره د ځینې خلک وایي وي دې پلانکو مسلو ته څه ضرورت دی، بس وي دا خو هر چاته پته ده چې دام سنت دی او دام سنت دی. لکه د رفع الیدین متعلق خلک وایي وي یاره بس کولم سنت دی او نه کولم سنت دی، نو دې ته څه ضرورت دی؟ اول خدا چې دا چاته پته هم نشته چې دا کولم سنت دی. که کول سنت وي نو په دې به خلکو یو بل د جوماتونو نه ایسته، که دا کول سنت وي په دې به په خلکو کاڼي ورېدل، که دا کول سنت وي نو دا به د اهل حدیثو د وهابیانو انتخابي نشان، دا به بیا ټولو خلکو کول، خو دا به سنت نه وي، دا به ته خطا شوی یا به وي خو ته به بیانې نه. نو العرض چې مسله ثابت وي هغه چې هر نمونه وي هغه به بیانې او وایي به. لکه د الله توحید ثابت دی خو بیا پې الله سبحانه وتعالی دلایل وایي دا د دین مسله ده، نو وړه مسله به نه ګڼئ. داسې هره مسله د دین چې د قرآن او د حدیث دا نو هغې ته به سپکه او وړه مسله نه وي، نه به دا وي چې دې ته څه ضرورت دی، دا خو زمونږ دین دی او دې دین ته زمونږ هر ټایم ضرورت دی. دې کې تحصیل د حاصل نه ګرام شي نو هغه به تکرار او تاکید وي، هغه لعوه نه وي. نو الحمدلله دا دعوه ده چې صفات د الوهیت خاص د الله دپاره دي. دا د سورت فاتحې د لومبۍ ورځې درس دی چې عوامي که علمایي دا خبره به مني چې د الله څومره صفات دي، دې کې یو صفت مخلوق له نه منه، دا به د عقیده وي. الله په غیبو پوهېږي که نه، نو دا به د عقیده چې بې د الله نه رسول الله علیه السلام په غیبو نه پوهېږي، شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه په غیبو نه پوهېږي، داتا گنج بخش علی حجویری پیر بابا او کاکا سے په غیبو نه پوهېږي. دا صفت د رب العالمین دی او بې د رب العالمین نه دا صفت بل چاله ورکول د لله د لام جاره مخالفت دی. ځکه الحمدلله صفات د الوهیت لله خاص الله لره دي. خاص مطلب دی لا لغیره من نبی او ولی او ملک، د الله نه بغیر دا نه یو فرشتې لمنم، نه یو ولی لمنم، نه یو نبی لمنم. دغه رنګې په غیب الله پوهېږي، نو دا به د مسلمان عقیدې چې تعویذګر او کوډګر او پالګر په غیبو نه پوهېږي. ډېر خلک پیرانو له رواني، دا ښځې ورته رواني او هغه چې نوک باندې راسې ګوته ووایي، نابالغه ماشوم ورته وګوري نو یې په نوک کې خیل معلومېږي. دا نابالغه قید یې پکې ولې لګولی دی؟ دا قید اتفاقي نه دی، دا احترازي دی، لوي اعتبار کوي. معنی یې دا وي واړه ښه دوکه کېږي او لوي نه دوکه کېږي. بل وړو نه رازونه وباسي، د غټو نه رازونه نه شي ایستی. نو هسې ورته وایي خیال دې ستا هغه چاچي لاړه که نه، نو ماشوم ته خو چې هسې هم خبرو کوي چې هغه د اسمان کې مارغه والوتو، نو هغه وایي هغه د والوتو، نو هغه هم وایي واو. نو بس چې څنګه بند کړي که نه، نو تعویذګره ښځه ورته وایي یا خوارې تا ته خو پته نشته، هغه انګور هغه یور دی نه ده، هغې در باندې تعویذونه کړي دي او ستاسو د کور درشل کې ښخ کړي دي، دا د الله غره کې. هغه وایي های ما ته پته وه که نه، په دې زما شک و، دا مکاره وي معلومېږي داسې وي، زما هم شک وي دا چې زمونږ مخې ته راوړي نو ما وایي چې دې به څه کړي. نو ماشوم یې له ورکړي وي، دا به د مور نه پټو په پلانکي ځای کې ښخ کړي او ولې 100 روپۍ هم ورکړي. چې هغه بل راشي نو هغې ته وایي دې ته ویلي چې ته به هسې یو پلانکی ونه کې هم دا تعویذونه ښخ کړي او زوړن کړي، نو بیا به چې کوم دی نو تا باندې څه اثر نه کړي. نو خو دې زوړنګړي دې ښځې ته پته وي، نو دا بله چې ورته راشي
وی تو کو هلته خو بچاونه کې سزوان کړي نی اچ هفته بس راشي څنګه یو سوی وتا ا دې الله روک کی یورو بس وی هغه واقعي چې څه سوان کړه نو د خلکو عقیده جوړ شي چې عالم الغیب تعویذګر دی کوټګر دی پالګر دی خو پالګر تعویذګر په غیب نه پويږي دا صفت د چا ده د الله او خاص د الله د ذکر لله کې لام جاره راوړو او دا خا مختص لله یو نه لام جاره راوړو په دې سره علما پويږي دې کې اشاره ده چې دا خبره علمی انداز کې ولې وکړه دا شرک خوريږي د عالمانو نه نو که صفا ټکی ویلو نو بیا د مولا بیزتی پکې کېدا نو الله سبحانه وتعالى پکې د عالم عزت ملحوظ نظر کو چې لله خاص د الله د عالم په کو چې تا ته په د لام جاره د تخصیص د بار غازی نو عوام ته دا مسله واضح کا چې صفات د اولوہیت صرف د یو الله لپاره دي دې خبره باندې ورسېده دغه رنګ د نفع د نقصان او د عزت مالک دا صرف رب العالمین دی به د الله نه دا د بل چا لپاره نشي ویل اختیار به د یو الله چلیږي پیغمبر علیہ السلام ته یو صحابی راغی باندې چی ابو داود شریف کی حدیث ته باب لزوم سنت لاندې دا حدیث نقل کړی دی پیغمبر علیہ السلام ورته د دین څخه کارونه وخول چې دا کوا هغه پاسېدو کې یو خبر وکړه ويفعل ما شاء الله وما شئت يا رسول الله اے دا الله پیغمبر هغه سبکیږي چې ته وغواړې الله یو غواړي د پیغمبر علیہ السلام رنگ مبارک تک سور شو ورته وی و دا الله بندا جعلتنی لله ندا تا خو زه د الله سره شریک کړم قل ما شاء الله وحده او چې هغه سبکیږي کوم چې یوازې رب العالمین غواړي نو دی الحمدللہ نہ بابا آسان نوزے کلم چی عوامو تا دا اللہ کتاب بیانوے دیب ٹکی باندے با زور کوے عوامو تا بار بار بوتوے چی دی الحمدللہ کی یو عقیدہ بیان شوے دا عوام با دی طریقہ پوئے او دا عقیدے مطلب دا دے چی دا اللہ صفات دا اللہ سر خاص دی او خاص دی تو ہوئی چی دا با نبی لا ولی لا پرشتی لا ملک لا جن لا جوندی لا مڑی لا قبر لا کانی لا بوٹی لا نمانی دی باندے عوام پوئی گی پا دی خونو پوئی گی چی صفات الالوحیت مختص للہ دی چاگا رب العالمین دے بس مولا مددہ مانو کی اہل پیدا تیری شی دی اغیبی پوئی نشی دویم پاغی باندے دلیل دے رب العالمین دا مرکب حسابی روڑو رب پالون کے دغا اللہ العالمین دا مخلوقات ٹولو جمع باندے الف لام روڑو دا قیدہ زن سریات ساتے دا جمع بسیغہ چی الف لام داخل شی استغراق مانور کی تمام تر تا اشاروی رب العالمین پالون کے دغا اللہ دا تمام مخلوقاتو رب پی جنے رب سے توی جاتا پتشتا رب وی یو شی پا مزا مزا لویول تردی چی حد کمال دے ورسے تربیت الشیء الى حد الکمال ترب وی بیزاوی و جلالین کی انشاء الشیء حالا فحالا الى حد الکمال پا مزا مزا باندی یو سیز رسے رسے او حد کمال دے ورسے دیت وی ربو دا معشوم ندے دا معشوم چې د مور په خېټه کې دا سو کې تربیت کی الله سبحانه وتعالی تاسو ګوره دې سنس تا سنس والو کتری دي د مور د رحم تا څه سوچ کړدګاری ډیر مولیدل دي د ډیر کې دن نسی شي خیال مو کړی دی کې دن نه ډوبي دا ډوب ټولو نه قیمتي شی دی د ډیر د مزل د پوسواله په دې ډوب د خدا غټ ډیر حفاظت کوي دا دې څه د کتلی دي دا دې دن نه دی بچی دانې ته کتلی څنګه چې په دې ډیر کې دن نه دا ډوبي دغه سي د مور د خېټه یو ډیر د دې کې دن نه دا بچی دانې او پوس پکې دا ماشوم تعالی دې ته وی رب دین هغه دا عبرت غستره بیا که تاسو خیال کړی په دې ډیر دې ډوب کې دن نه هوای نو دا ډیر خپل منځ کې یو کیږي نه هغه هوای دباو ساتي دغه سي د رحم کې دن نه یو تیز هوا ده یو گیس پکې الله جمع کړی دی کدا مور د ماشوم الټا هم سملی نو ماشوم ته زور نه رسي دې ته وی رب
الله سبحانه وتعالی چانه مشوره غسته و چې څنګه دا ماشوم لوی کا بس پوهه ذات دی، علیم دی، عالم نه دی، علیم دی. عالم دی ته وایي چې ځان وکړي معلومات حاصل کی مولا ته جوړ شي. علیم دی ته وایي چې نور العلم ورکوي خپله چاته محتاج نه وي. هغه علیم ذات دی، بې پروا دی. بیا ګوره ته دې خېټه کې دا ماشوم تاویږي را تاویږي، دا د دنیا ده. دا کله چې مور خوراک کوي که نه نو حیات الحیوان کې علامه دمیری وی دا ماشوم چې کله موړ شي دته په دې نوم باندې خوراک راځي. وایي دې دا لاسونه تاو کړي تاو کړي تاو کړي، وایي چې دومره غټه دنیا خوشحاله شي موړ شي، وایي چې بس ماله د هر څه کافي دي، دا ډېره غټه دنیا ده. بیا تاسو ګورئ دا ماشوم چې کله پیدا کیږي الله سبحانه وتعالی فرمایي ثم السبیل یسرا، داسې طریقه کې میں پیدا کړی. اول رب دے، د رب پیدایش ناشنا دے، خپل کاریگری په دوو ساس په اوبو باندې وکړه. الم نخلقکم من ماء مهین، اے د آدم بچیه ته ما سره څنګه شریک پیدا کې؟ آیا ته ما د بے حیثیت دوو ساس په اوبو نه پیدا کړی؟ ته ما سره اوس شریکان جوړه. هغه څوک ما سره شریکان جوړه چې داغي په پلار په نطفه زما کاریګری شوی ده، د نطفې نه دنیا ته راغلی دی. اوس ته ما ته وایي چې ای الله د پلانکي ځوان په برکت راورسېږي. د دې ځوان د حقیقت نه ته خبرې، دا دوه ځله د بولو په لار وتې راوتې دی. زما دربار کې د دې خلکو مشري چېرته چلېږي؟ زه غني ذات یم، بس ما سره کار ساته ما رابلا. رب العالمین تربیت کوونکی دی. په اوبو باندې کاریګري ساینسدان نشي کولی، ګلکار نشي کولی، انجینیر نشي کولی. الله سبحانه وتعالی په دې اوبو باندې کاریګري وکړه. رب دې رب. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، څومره ناشنا انسان پیدا کړ. سترګو ته دې وګوره، پوزې ته دې وګوره، غوږونو ته دې وګوره، ناشنا ناشنا حلیه دله درکړه. دې ته وایي رب. بیا د راتلو لار چاته نه وه معلومه. ثم السبیل یسرا، الله سبحانه وتعالی د راتلو لار درته اسانه کړه. ګوره دې بچیدانه کې دننه اوبه دي، د اوبه الله سبحانه وتعالی دې کې ولې سټور کړي دي چې په راتلو کې دا ماشوم دومره نرم غوړ او بوس وي چې دته په راتلو کې تکلیف نه وي، دې مړ نه شي. بیا تاسو ګورئ دا ماشوم چې پیدا کېږي دې دا لاس داسې وهي. دې وجه صحیح چې کله دا بچیدانه وشلیږي دته لاره نرمه شي، نو دا بچیدانې دا کلمې د مرۍ نه کله کله تاو شي. تاسو وګورئ د کوم ماشوم چې پیدایشي مړ شي د به لاس داسې کړي، پیدایشي مړ ماشوم، او دا مرۍ وله وګورئ دا به سرۍ، دا نښه ده. دا دغه کلمې د مرۍ نه تاو شي دې پانسي شي. دې چې کله دا لاس وی راوي نو دا کلمې دې ځای ته نه پرېږدي، بس دې داسې داسې کوي او دې را رواني دنیا ته. نو هغه کلمې دې ځای ته را نشي. کم باره کې چې الله فیصله کړي چې دا دې دنیا ته را نشي، نو هغه دا لاس د دې ځای په ځای دې ځای کې وکړي، دا کلمې دې مرۍ ته تاو شي مړ شي. نو دومره په باریکو لارو چې کم ذات راوستل کوي هغه ذات ته وایي رب. عام تربیت کوونکي ته نه وایي رب، دې ته وایي په باریکه طریقه دنیا ته راوستونکی. بیا ته وګوره که نه دا ماشوم چې پیدا شي دی جاړي که خاندي؟ دی جاړي. دې کې ګوره دوه نکتې دي. ابن عباس صاحب فرمایي وایي ته چې پیدا شوې تا سره یو هنر و جړه، دا یو هنر دی ماشوم سره، چې وږي شي جاړي، چې تږي شي جاړي، چې بیماري جاړي، چې مور ته زړو شي جاړي، چې بل چاله مور ورکي جاړي، چې راویښ په دې جړه د دې ماشوم ټوله کبني چلیږي، ټول کار رواني. ابن عباس صاحب وایي دا کم هنر چې د الله درکړی دی دا هنر پرې نه دی تر مرګه پورې. وایي دا هنر پرېږ نه ږدي، دې جړه کې کمال دی چې مشکل راغی د شپې الله ته پاسه وجاړه، دې جړه کې الله ډېر سره دی. د شپې الله ته وجاړه. الله سبحانه وتعالی فرمایي د غیر په دربار کې جړېدونکي زما ناخوښه دي، ما ته جړېدونکي زما په ټول امت کې، زما په ټولو بندګانو کې ما ته خوښ دي. نو الله ته جاړه جاړه. دویمه نکته په دې جړه کې دا ده رب العالمین چې ته جاړې نو دې کې یو نکته دا ده وي دا ماشوم وایي چې ما ته په ټیم په ټیم د مور په نوم خوراک راته زه به اوس څه خورم. دې جاړي
زب سخرم دا پرشتہ و تا اللہ مقرر کی و توی چتا تا دا مور پا نم باند خوراک راتو اگا یو لاروا اگا خوراک لاللہ کنکشن برا دا مور سینو سرو لگو دا یو لاری بزیدر تا دو لاری شوی خیستا پیدی سکای مور با دا خوراک کئی سکاک بگی خطا تے دی سینو کی دا مور نا پیدر کرو دی که یو نکتا دا نکتا دا دا چستا دا مور پا خیٹا کی وینشتا ستا دا مور پا خیٹ کی اوبشتا وخشتا دا خوراک گندگیشتا اللہ سبحانہ وتعالی فرمائی سرد دی ټولو گندگو تا تزا دا مور دا سینو نا پاک پیدر کوم ملاوٹ نا پاک پیدر کوم اے بچیا تو بلوئی گی مالا بدا سے صفا عقیدر آڑے دا مور پا پایو کی دا وینی خوند وی دا غشانو خوند وی دا لری خوند وی دا خوراک خوند وی د اوبو ذایقه وي صفا پیدي دا تا ته د لومبۍ ورځې نه ښیي چې څنګه زه د ملاوټ نه پاک پیدر کوم ای د آدم بچیو داسې د ملاوټ نه پاکه د الله د یووالي عقیده به راکړې رب العالمین تربیت کوونکی دی د الله د ټولو مخلوقاتو نو فرشته ورته وایي چې تا یو لار پسې جاړې الله د دوه چینې د اوبو کولا وکړې خوراک کوه اسکاک کوه دا پیچ وي که تاسو خیال کړي دا د ماشوم سکاک هم دی خوراک هم دی بس مڑی کی پیومو تند یماتی گی ددی نبات چکل دا ماشوم خوراک شروع کی دا مور صحت پا خرابی دوشی نو حولین کاملین دوکال پورا پیوس کی نو بیا طریقہ داوی چی دے دا مور دا دین صبر کی دے بیا جاڑی دگا ٹیم ورطا پرشتہ بیا راشی ورطوی سب پسی جاڑے دے ورطوی چی زما دا خوراک دولارے وی مور پا ما بند کرے اللہ سبحانہ وتعالی دا طرف و دا پرشتہ وی استا دا خوراک اول یو لاروا دا مور نم او رحم اگے بند کرے تالی دولاری در کرے دا دولاری دا نبندی دی کائنات تا اگور دا ونی بوٹی دی اوبتی غوان دی خوراکون دی میوی دی دا ٹھول لاری دا رب العالمین کولاوی دمر در تا خوراکون در کی چی 50 کالابات پا دی در دا خونو غرزی کی پڑے رو خوراکونو دغه ټیم کې دا جون تیریږي دا د امتحان کیمرا ته ولګي دا الله فرمایي ان ربک لبالمرصاد الله فرمایي تا دماغ تا کې ناستم تا ته یو سوري کې ګورم تا ته کیمرا مخامخ د چې تسکه یا عبادی فاین تذهبون اے بندگانو دا چرت روانه ما غرک بربک الکریم کم سیز دوکا کړي په رب عزتناک سره ولې مو غرب پرې خې د وفا ذات ته قابل ذات دے اخیار ذات دے دا پسمو پریخے دے رب العالمین بیا چکل دا انسان مری گنا نو دنیا نا دا کنیکشن ختم شی دا ٹیم دا بیا پرشترا شی دا تا وی اولی خپای دی وی دا دنیا خوراکونو ربان دے بند شو جبا میں تتشوا خوراک نشم کولے رشتہ دار چاپیر دی نئی اورم نمی اوری دا بسکی گی اغور توی یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الى ربک فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی رب دے غوڑی دا اللہ دا توحید و دا الحمدللہ دا لاندے دا جن تیر کو دا دنیا نعمتنا بریک دا فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی دنیا کی دا اللہ عبادت دے کو زد جنت چھولی دروازی تعالیٰ کولاو دی توی رب دا کم زین روان کړي د مور د رحم نه د نطفه نه د بے حیثیت 200 کوبونه روان کړي سترګې در کړي مال در کو شهرت در کو مالدار سړي ته چې ګوره سوګدا منی چې داس خان نطفه ده حکمران ته چې ګوره لوی وزیر اعظم ته چې ګوره سوګدا منی چې دا بے حیثیت 200 کوبوي د بولو بلار تلم دی او بیام راغله دی او بیام تلې دی سوک منی لوی سړی ښکاری الله فرمایي دومره د حیا صادر مې در باندې واچو بیا دې په دې شپېته کاله جون کې زه نه پیژندم زه جهنم دې ځای دی دا دوه لارې دي د دې ماشومتوب نه چې دې په دې دوو لارو باندې خیجي د دې وړوکتوب نه چې دې رفته حد کمال ته رسي دغه ذات ته څه وایي ربو دغه ذات ته څه وایي انشاء الشیء حالا فحالا الى حد التمام الى حد الکمال بیساوی جلالین و مدارک رب العالمین تربیت کون کے دغا عالم رب تربیت کون کے دے تربیت ہم دیتا ہوئی
موسی علیہ السلام یو ځل په لار باندې روان دی او یو سړی د الله سبحانه وتعالی نه سوال کوي ګوره د بانډچانو خپلې خبرې دي نو هغه په دې سوال کې وی اے د کارغانو د بچو ربا زما د رزق پروګرام سم کا موسی علیہ السلام داسې غیرتی پیغمبر ټول انبیا غیرتناک وو خو ځینې عالم باندې غیرت سره سره غوسه او جوش غالب و ځینې نرم مزاج نو موسی علیہ السلام ودرېدو وی چې داسې ولې نه وی چې اے د ځمکې او د اسمان مالکه داسې ولې نه وی اے د ټولو انسانانو مالکه داسې ګډې وډې وی چې اے د کارغانو د بچو ربه داسې خبره ده هغه ورته وی ته څوک یې ورته وی زه د دې وخت پیغمبر موسی یم وی ښه د اسرائیلي واقعاتو کې دننه یو عبرت پروت وي نو هغه ورته وی چې دا څنګه خبرې ته کې او دوی زه زمیندار سړی یم په دې معنی باندې ما رب ښه پېژندلی دی موسی علیہ السلام ورته وی څنګه دا باندې چې شروع شو موسی علیہ السلام ګوته په خوله ورته حیران ګوري ورته وی دا زما پټی دی بیاو وی د دې سر ته دا ونه ده بیاو وی دې کې بره د دې کارغه جاله ده بیاو وی دا کارغه څنګه رنګ لري موسی علیہ السلام ورته وی دا تک توري وی دې چې کله دا انډې ماتي کې د ده بچي روزي نو کارغه تک توري د بچي تک سري یا سپینې دا کارغه چې ځان ته وګوري د بچو ته وګوري ویریږي اعتماد یې ختم شي چې دا زما بچي نه دي دی په سر داسې یو دوه ټکه ووایي ترې نه والوځي داسې اخواته کېږي د کارغانو دا بچي وږي شي چې وږي شي نو د مور پلار هغه لار د خوراک ورته ختم شي اسباب ورته نه وي برابر مور پلار خو ورته نه راړي نو د کارغانو دا بچي دا خولې داسې وازي کي د دې جالو نه سر داسې روچت کي او سر اړی راړی هم نه دا هوا الله روح د دې طرف ته کی دا حشرات ماشي مچان پرپرکی دا د دې بچو خلو ته ورزي چې خوله ډکه شي خوله بند کی نوړی تیره کی بیا پلوازه کی بیا نوړی تیره کی بیا وازه کی یو وخت کې دی دا خوراک کوي د دې په بدن تورې بڼې راښکاري شي دا کارغه د لرې نه وګوري پوه شي چې دا مو بچي دي لاړ شي وزرو کې بند کړي د خوراک پروګرام ولا سم کړي دا کیسه چې موسی علیہ السلام واورېده دې باندې چې ته وکتل حیران شو ورته وایي تا خو رب په ډېره عجیبه طریقه پېژندلی دی او وایي چې واقع دا د رب د معرفت طریقه ده رب په دې طریقو پېژندی شي د الله مینه محبت په دې طریقو حاصلولی شي سړی یو ښکل کو ورته وایي واقعي مطلب دا شو چې کوم ځای د دنیا د کامیابۍ لارې ختم شي د دنیا اسباب ختم شي هلته چې کوم ذات تربیت کوي دغه ذات ته رب وایي دغه رب باندې صحیح اعتماد پکار دی او رب ځکه وایي چې تا وایي الحمدلله تمام صفات د الوهیت یو الله لره دي نو خلک به درته وایي چې هر څه الله کوي اوس به دې زیارت ته نه راځي ارسه چې الله کوي د دې زیارت کانی به اوس په ځان نه مګي د دې زیارت په نوم کس چرګ چیلی ګډوري چا ذبح کو دا به نه خوري بس اوس ته پوه شه اوس تا رب نو تا باندې امتحانات راځي چې د الله د یووالي عقیده خپله کې موحد شي الله فرمایي رب العالمین د زیارت مالګې دې څټلې د زیارت شومې دې خوړې په زیارت دې خټې سټلې د زیارت چیلي ګډان دې خوړل رب العالمین د دې نه روزه پاک نعمتونه بدل الله رب العالمین درکړي دا یو اهمه نقطه ده ما ته اکثر دا ملګري وایي یاره د اهل حدیث ولا زر د کجورې سله ورکړي دا زاړه ملګري وایي احناف وروڼه وایي دا څه مسله ده چې اهل حدیث شي زر ورته کجورې ورکړي مې چې اول خو یو غټ څو کرېټونه موږ له نورالحق ویله راوړه چې هسې هم کې بدنامي چې واقعي دا خبره په داسې شي دویم ورته الزامي جواب دا ورکومه چې د احناف ورته دا نسوار جایز کړي دا خولې په دې نسوارو په دې سګرټو ګنده شوي نو دا په من یو ګنده خولې د بیت الله د دې پاکو کجورو نه بغیر په بل څیز پاکېږي نه نو مجبورۍ نه ولهغې کجورې ورکړي چې دا ګنده خوله پاکه کړه چې خپله قرآن سنت پرې وی نو مې ستا څنګه وخره دا ګنده خوله ګنده ښه ده که ته یې پاکول غواړې نو بس ځینې خو بیا د ضد اهل حدیث شي نو مطلب میں نا دے رب العالمین اللہ سبحانہ و تعالی رب دے
ته د هغه لپاره غیرت وکړه، د الله په توحید ودرېږه. الله سبحانه وتعالی به رب دې ستا پروګرام به برابروي. زما ښه بادشاهي جوړه وه، د ملګرو ته پته را دلته مسجدو هغه چې کله ما بیلل نو زم انسان یم، زما د زړه کې ټک راته و چې څه به کېږي. ما وی بس زه یوازې شوم، الله راله سلفیان طالبان راکړو، عباداتو کې هم تکړه ماشاءالله، اخلاق هم اعلی، علمونه هم انشاءالله اعلی، حسن و جمال باندې الله سبحانه وتعالی مشرف کړي دي. نو د الله دپاره چې یو څیز پرېږدي هغه رب دی، رب العالمین. عوض ورکوي، ډېر ښه ورکوي، ځکه هغه د انسان تربیت کوي، انسان بې تربیته نه پرېږدي. رب العالمین. یو اسرائیلی واقعه کې راځي چې موسی علیه السلام یو کاڼي له ګزار ورکو، هغه کاڼی چې مات شو هغې کې سمه شیشه وه. بیا یې هغه کاڼی مات کو، هغې کې نری شیشه راووته. بیا هغه کاڼی مات کو، هغې کې سمه نری تیلی وه، د اوبو ډکه وه، پکې څه ښکارېدل. هغه تیلی وشلوله نو اوبه ترې په شړک وبهېدی. یو چینجي یې ولیده چې پاڼه ورسره خوله کې ده، چرګۍ د ورته غوږ نږدې کو، هغه چینجي په هغه کاڼي کې دننه، په پلاستیکو کې دننه، په شیشو کې دننه، د اوبو په منځ کې وایي سبحان من یرانی، پاکي د هغه ذات لره، من یرانی کم ذات چې ما ویني، یرزقني ټیم په ټیم ما ته رزق راکوي، ولا ینسانی، په دې هزار عالمه کې هغه رب نه یو ورځ زه هېر نه شو، ما ته تازه اوبه تازه پاڼه په دې کاڼي کې راکوي. دې ته وایي رب. مخلوقات هېروي نه، خو ای مخلوقه ته رب یاد کا. مونږ رب هېر کړی دی، الله ګواه دی، مونږ رب هېر کړی دی. رب مونږ نه یو هېر کړی. چېرته د نانور نه یو ورځ لیټ شو، چېرته د سپوږمۍ لیټ شوه، چېرته د بارانونو کال په وچه تېر شو، چېرته زمونږ د ځمکې فصلونه بند کړل، چېرته زمونږ دا نهرونه وچ شول. هر شی د رب د طرفه ټول کار کور دی. ای د آدم بچي ستا سترګې به رب ته کتی. ته چې رب سره مخامخ شي ته به ملامته یې، ته به کتی، ته به ذلیل وې، ته به ملامته یې، ته به سترګې نشي اوچتولی. د رب د طرفه نه ده پاتې، ما او تا نه پاتې ده. مونږ قرآن او حدیث صحیح زده نه کړل. رب العالمین تربیت کوونکی دی دغه الله. العالمین جمع ده، عالمین جمع ده، مفرد راځي عالم. علماء د ساينس مطابق ویلي دي د دنیا کې د خلقو د ذهن مطابق اتل زر عالم. سوره د بیالوجي والا د بحث نه دا معلومیږي اتل زر عالم دي. یو عالم د انسانانو دی، یو عالم د پریانو دی، یو عالم د مچانو دی، یو عالم د ماشو دی، یو عالم د ځنګل د ځناورو دی، یو عالم د میانو دی. دا یو څو به موږ شمار کو، په دې انداز اتل زر عالم دي. په دې اتل زر عالم کې، په دې 100 زره کاله کې داسې یو مخلوق نشي کولی چې د لوږې مړ شي. دې اتل زر عالم کې صرف د انسانانو افراد ارباو کې ارباو نه زیات دي که نه دي. بیا ماشي او مچان ځنګل کې دا ځان سماری نه دی، دی غوښه نه خوري، دی وینه څښي. یا په دې زمرو کې یو ذات دي د چیتا، دی غوښه نه خوري، دی صرف دا وینه څښي. الله هغه ته تازه تازه وینه هم ورکوي. پوره خاندان دي د لوپرۍ خوراکونه کوي ځینې مخلوقات، الله سبحانه وتعالی یې هغې ته ورکوي. دا میان دومره ډېر خوراک کوي چې د فارمونو والا نه تپوس وکړئ. ناشنا ناشنا خوراک د فارم کې د میانو ته خلک ورکوي. فارم کې ورته خلک ورکوي، د بلا سمندرونو کې ورته څوک ورکوي. دې ته وایي رب. نو الله سبحانه وتعالی ته الحمدلله کې ووایي چې زه د صفاتو د الوهیت مستحق یم، بل څوک نه. د غرور دعوه شوه که نه شوه چې ما سره شریک نشته، خو درته وښوله چې زه څه وړوکی ذات هم نه یم. رب العالمین اتل زر عالم په عالم. نو دا زما د غرور او د تکبر سره مناسب دي چې زما نه بغیر بل چاته رامدد شو نه وي. ګو د لاډمیکالی والا، د جمهوریت والا، د طاغوتي قانون والا دی د ملک چلی. دا د یو لاډمیکالی د کفري قانون خلق دی، طاغوت پرسته خلق دی. د الله د قانون نه دا باغیان دي. خو د دې قانون چې لږ چلنج کې پوج ته دی حواله کوي، وجنې دي، ادارو ته دی ورکوي، قید کوي دي،
وجنی دی ولی دیتا پا دی خپل لغن دا اتارٹی پا دی لگ پیسا پا دی لگ ڈنڈا دمرا روب دے چی خپل قانون سر دا رب قانونم نمانی نو چی دیو تا دمرا غرور حاصل دے نو رب چی دا اتل زر عالم پالی ستا دا ملک دا حکمران دا حال دے چی خلق ہوگی شی نو سڑی سکے خزی پا قطارو لاری دی وڑو تا تخپل ملک نشی ساتلے ستا دا ملک سڑی اس خوزد صحت کارڈو سا غریب دا سانا کڑے وچا سوک با بیمار شو دا خلق بگر زیدل غریب لے بچا قرص پیسی نور کولے ستا دا ملک دا غریب خیال تا نشی ساتلے تا یو عالم نشی کور کولے عالم پریک دا عالم یو صوبہ نشی کور کولے دا صوبے پریک دا یو زلہ با کور نکی کم رب چی اتل زر عالم ساتی اغبازان سر شریک سن برداشت کی دیتا ہوئی رب العالمین اللہ فرمائی پا الحمدللہ میں دا طول خلقو لجدا کڑے یوازی میں کڑے خو پا رب العالمین دی تمام مخلوقات ستا محتاج قوم پا شرط دی چھتا زما بندش وے چسوک دا اللہ بندشی بس اللہ دا آبکی گیا اللہ والا اسباب برابری دی جلال الدین سیوطی شپا و صدور کی یو واقعی گلے دا وہ یو اسے پسی یو زمارے لگے دلے ہو زمان بھائی خوک دے دے وی دا زمری ور پسڑیر منڈی والی اسیم دیر تیز منڈ وخلی شی خود دا زمری خپل حدود دی بادشاہ دے مزاج کے غیرت دے چی دا سنگل پوری دا اسے رو نرسولنو زمری وی چی بس ترکور نسگلم را واپس شو دی خود دا اسے منڈ استڑی کڑے وا ساسا شوے وا سیوتی سے کوئی زور دا گورما چی دا اسے دیر تند اغسط دنو دا یو گوی دا ور لڑا وی دین مخ کی زد کی شو ما دی کوئی تو قتل دی کی اوبن نوی بوکاو سرخپ امنوا وی دا اسے چی لڑاو دی کوئی تے او قتل نوی اوبن نوی دا تگو نوی دی دا سپر او قتل گورد دی اسے دا برکتونم معلومی گی چی زمون رب چرتا دے بارا دے سپیچ پکانی اولی و دی چونکاری شروع کن دی خلی چرتا برکی زمون عالمانو تا پت نشتا چی رب برا دی وی رب عرض ہے کہ دے رب دا ذات پہ اعتبار بر دے دا قدرت دا قانون دا علم پہ لحاظ علم خور دے وثم استوى علی العرش زمون رب آسمانون دا پاسا دے دا زمون عقیدہ دا کہ دا چاہ دا منظوروی کنوی دا قرآن حدیث پہ اصلا دا مون پہ مر قبلو مون پہ زان قربانو خدا زمون عقیدہ دا نو دیو سے برو قتل بیخ قتو قتل دا بلگی رو چتے شوی خلے ورخت اکڑا خلے نرسیدہ بیائی برو قتل بیخ کتو قتل دیوزے بیا برو قتل چخکت قتل اللہ سبحانہ وتعالی دا اوبو دا کوئی سر لروستی اسے اوبو اس کلی اوبلگی بارم روت اس شبہ کو سیوتی سے وہی سچ لالا ما قتل میں اوبو بخکت باند روانے ہوئے دیتا وہی رب العالمین تربیت قولی شی یریگنا او سولر دا ند محتاج سمرسیبل سسٹم دا ند محتاج اوبو خکتنا بر روستی شی بس طاقت زیاد دے اللہ دے دغا رب سر زمون تعلق صحیح پیدا کی دغا رب چی اول کما عقیدہ ہوئے منگتا چی الحمدللہ صفات الوہیت خاص یو اللہ در دی اللہ دے زمون زدون کی دا عقیدہ سے کی بل چی دا رب کم صفت دے ربوبیت تربیت بدی کئی پروگرامات بدی برابری پدی صفت دے اللہ زمون اعتماد یقین و عقیدہ پیدا کی اللہ دے مونگ دا مخلوق در تا نمحتاج کی اللہ دی دی صحیح عقیدی دا وجہ دا خپل غیبی خزانوں نظمون طول حاجت ہوا کی حاضر ما اندی وحب اللہ التوفیق و آخر دعوانا الحمدللہ رب